السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. دا ټیم تاسو ماینئ د بټخیله په نهر کې نن ډېره یو افسوسناکه واقعه وشوله چې یو ځوان زلمی رور زموږ د بټخیلې نهر ویوړو او د اوسه پورې لاپته دی، پته یې نه لګي. د دې ویډیو کولو مقصد صرف او صرف یو دی، په تېر شوې روژه کې تقریبا 15-16 زلمي دغه شانتي د دې نهر ښکار شوي وو. مونږ دا نه وایو ګرمي ده، روژه خلک راشي چې یاره مونږ ته لږ ریفریشمنټ میلاو شي یا زموږ وجود لږ یخ شي، خو ډېر زیات دغه زویم چې احتیاط پکار دی په دې کې. دلته د نهر په دې غاړه چې څونه هم کورونه دي، څونه والدین صاحبین دي، هغو ته زړه مې دغه درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ د دغه خپلو بچو د دغه خپلو وروڼو خیال ساتئ. اجازت ولا مه ورکوئ چې نهر ته راځي. یو خو نهر انتهایي ډک روان دی، د پرون ورته زما خیال و نو نهر انتهایي فل روان دی. په نهر په غاړه چې څونه هم کورونه دي، یا د یوازې د بټخیلې نهر نه یادومه چې څونه هم نور هم ځایونه دي، ښه د درګۍ سایډ ته، اسحاقو سایډ ته، پېښور سایډ ته، په هر ځای کې څونه چې دا ویډیوز ګورئ، د چا د کور په غاړه چې نهر تللی دی، د چا د کور په غاړه چې سیند تللی دی، نو ډېر زیات احتیاط د خپل بچو کوئ. د نهر په غاړه چې څونه کورونه دي، زما یو ګران ملګری هلته کې پاتې کېږي، قربان خاص دغه د کور مخې ته ولاړ یو. د نننۍ واقعې حوالې سره خبره کوو او تپوس یې کوو چې د دې روکتام به څنګه کېږي. تېر شوې روژه کې هم ډېرې زیاتې واقعې شوې وې. د ستا په خیال د دې روکتام به څنګه کېږي؟ دا خو ډېر قاتل نهر شو. زموږ غفلت دی، د انتظامیې غفلت دی. تاسو څه ښکاري په دې کې؟ غفلت خو به زه د انسان ویم، هغه هر څوک دی، که وړوکی که ماشوم دی که غټ دی. کم دا 3 کسانو چې وختي لامبه نه به دې نهر کې، نو وایي دا ګاډی انځو او دا یو وړو دی، 2 پسې مړ، خو 2 کسان رووني وه تیاره. په دې خونخوار دی دا داسې خاموش روان دی، خو دې ډېره دنیا وخوړه، ډېرې موریانې په جړه کړي دي، ډېرې داسې ښځې دي هغې کونډې کړي دي. ځان سره د یو کوزه یا لوټرالې په هغې دې اوبه راړی، څنګه چې نن دغه شان دغه زموږ د 22 سال ورور و د ما خالې وایي د واړی دی کسان روان وو، زموږ سیول ډیفینس والا چې کوم دی دلي او میمون رود دلي، الله دې وله ژوند او صحت ورکړي. تو چې کومې هلې ځلې کوي په دې روژه کې، په دې منډو تړلو کې داسې وس او توفیق او زور دی الله تعالی هر انسان له ورکړي. څنګه هم محکمه چې ده قربانه دا راته ووایه لکه مخکې مونږ وایي چې د نهر ته څه سیفټي هم نشته دی که نه. اوس که دې ښی سایډ ته هم ګورې دا سیفټي د نهر ته جوړه شوې ده، دې باوجود هم بیا دغه روکتام مشکل دی. دا یو خبره ته وکړم، سیفټي خلک د انسانانو دپاره که زموږ دا خلک چې دا انسانان نه دي، نه پوهېږي، خپل مرګ په خپله علي وردانګي ورته ښه ورته پته دا شی د ده لامبو نشته، زما خپله سیفټي نشته، نو ولې ورکوزېږم؟ نو په دې کې به حکومت زه غلطي نه منم چې هغو هر څه کړي دي. دې څه وکړي باقي ورته بجلی کرنټ ورکړي چې څوک ورکوزېږي نه، خو چې کرنټ دغه وایي په لامبو نه ورځي، نه دي ورکوزېږي. په دې جوماتونو کې اوبه شته، هر سړی دې په لامبو په جسي لامبي په کوزلي لامبي دا به زه لکه د انتظامي د حکومت نشته. بالکل د قربان خبرې سره 100% اتفاق کوم. یو مرګ له پخپله دعوت ورکول دي چې تا له لامبو نه درځي، د نهر ته راکوزېږي یا دغه سیند ته وردانګې، دا خپل مرګ سره لوبې دي. نو خدا را هغه والدین ته هم درخواست دی د چا چې اولاد دی او څوک دې خبر نه چې د نهر ته ځي د مازدیګري مالي یا د ماسپښین مالي یا سیند ته ځي، نو مهرباني وکړئ په دې خپل اولاد باندې نظر وساتئ. او څومره چې کتونکي یې نو تاسو درخواست کوم موسم دونه ګرم دی هم نه او نه روژه دونه ګرانه ده چې تاسو بغیر نهر نه او بغیر د سیند نه تېرولی نه شئ. د ځان نه زویم د خپل فیملي خیال وساتئ، د خپل مور پلار خیال وساتئ. مهرباني وکړئ دې څیزونو ځان بچ کړئ. او کوم دا ورور چې وفات شوی دی الله دې وبخي. او زموږ دغه دعا ده د نهر په روز کال ډېر ځوانان ضایع کړي دي. دغه دعا هم ده چې دا نهر څه کاله رحم وکړي، خو د دې نهر نه زیات مونږ په خپل ځانونو باندې رحم کوو. ډېره مننه قربانه، الله دې ښه آباد لره. لامبل ولو ګلام به خو دې شیزون د مه رادانګه ګورې ښه او مله جامې ټول لمدي داسې نه وي چې ته پلار دی چې ولې نه زموږ د دنیا ته رادانګه دي. که سبا دې خیال نه و لامبو نه درتله جوماړه به یې وړې او که نه سوي او که نه ښه د یو ورور سره ولاړ یو حضرت علي ته چې وس ووتو د نهر نه او ماشاءالله دو چې کوم کار خیر کوي تاسو شاته هم لیدی شئ د دو پوره ټیم کار کوي. دا راته ووایه وروره تېر شوي کال هم ډېر جانونه ضایع شوي دي که نه. غفلت د چا دی؟ زموږ غفلت دی که نه د انتظامیې غفلت دی؟ تاسو څنګه ښکاري ده؟ دا خو مونږ ته داسې ښکاري چې دا د عوامو خپله غلطي ده، ځکه چې څنګه څوکۍ والوتم څو پیرې راوکړو چې یاره تاسو دې دغه ته مه ورځئ نهر ته. او په هر حال مېلمانه راځي د یو ځای نه بل ځای نه. دا اوس هم نن مېلمانه راغلي وو د دیر نه او هغو مونځ کوو، مانځه ته ولاړو، 10 شاګردان یې کړی. نو ښه 3 کسانو یو کس چې اوس په مخه کړی و، 2 کسانو خو خپل مت کړی دی او ځان یې رئیس کړی. لکه 3 کسانو ځان کړي او 3 کسانو لکه 3 په مخه کړي وو او الله پاک رحم کړی او 2 کسان یې رئیس کړي. کوم د لیوټ چې ورسره و هغه ورته ساتل ورته کړی دی او نور 2 ملګري ته رئیس کړي. یو ملګری ورته ښه د لرې پورې وړی دی، هغه ورته خلاص وهلی دی چې یاره راشه راپسې. خو څوک داسې ونه چې یاره ورته انګلې وي پسې
تاسو څو منټه لارو ولا په دې نهر کې دننه او روان تقریبا مونږ شو دا تقریبا 2 بجو لنګه شروع کړی دا 2 بجو تقریبا دا ټایم شو او لاش نه ملو نشو التجا د څنګه چې حضرت علی به یو وی چیرې دا یو انسان د غفلت د وجې نه دا ټول رونه راوتی دا ټول پښتانه راوتی دي